رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا جنت نے یو پوڑے راوڑا پوڑے دا زمرتو دا یاقوتو جوڑا وا دیر خشتا و مزیدار پوڑے وا اغی دا بیت المقدس نا بہر ماتا کی خودا او زو حضرت جبریل پاگا پوڑے باندے براو خطو کہ دا پوڑے با سمر خشتائی کہ رسول اللہ مبارکی صفت کئی دا با سمر خکولی وی کہ حضور پاکی صفت کئی کہ دیر خشتا وان دیر زیادہ خکولی وان دیر مزیدار وان اس پا دی اللہ خبردار دا کہ دا سنگ پوڑے وان استاسو پزڑکی بمدار ازی یرا دا با سنگی کہ حضور پاکی صفت کئی او دا یاقوتو دا ملغلرو دا سور یاقوت نو خشتا مزیدار پوڑے وان دا با سنگی نو یو حدیث کے رازی سیرت مصطفیٰ کی مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ لکلے دے ویدہ کم مسلمان نا چی روح دی نیک انسان دے و مسلمان دے و دا غن روح دی نو دا دن کدن وقت با اللہ پاکوتا دا غا پوڑے و خواہ دا یو حدیث پسیرت مصطفیٰ کے مولانا ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ لکلے دے وی اغا پوڑے راتا کی خودلا پاغی خطو حسنگ و تو خطو چی کم دے بم نظر لگے دنو التا بم لاسا چو التا بم پی خودا دم رزر منگو رسید وی پاسمانونو کی دروازی دی لکسنگ کی دخل کو پکورونو کی دروازی وی نو حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ والا نو دا دن نورتاوادو شو سوکے اگوی دا جبریل ایمان وی سوک دا سرشتا وی او ولی دا تپوس کے جی سوک دا سرشتا سپرشتے پتم دی چی دا اللہ سوک میل مرا روان دے اگی تا پتا دا زکا اسمانون ام دولی شوی دی او جنتون ام دولی شوی دی یو میل مچی او علاقی تا دی نو خلقو آغا علاقہ خشتا کری ازے صفا کری که پاک زیم وی جماعت خو پاک زیوی او بیام خلق پاکی سیریو لگئی خلق پاکی یو کارپیٹ خور کی دا ملمہ دا خاطرہ خلق پاکی تولیان بالختونو لگئی نو زما دا مطلب نلے چی اسمان دا سے خشتاو دا مستاسو دا پوئی دا پارا دا خبر اکلا چی اسمانونا خو اسم پاک دی صفا دی ستر دی جنت خو اسم پاک دی صفا دی ستر دی خو لکسن کی حدیث کی را دی چی دا رمضان دا راتلو دا پارا خدا پاک جنتونا دولی کئی دا قرنگ جنتونا و اسمانونو کے یو لہرو چیر دا اللہ پاک خصوصی یو میلمرا بلی او اغا میلمرا تلو والا دے نو دا جنت دروانچی زکا تپوسو کو یسوک دا سرشتا مطلب دا چکم میلمہ پسے تلے وے نو اغا میلمہ دے زان سر روستے دے کہ یوازے نو جبریل علیہ السلام وی او معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما سر میلمشتا جدا غنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یو میلمہ پخپل یو زیتا لارشی دا جداوی او یو دا چی یو میلمہ پسیتا خصوصی سپیشل استازیو لگیو تیرا غواری او بیا استازی سوک استازی دے استازی دا جبریل علیہ السلام پا شکل کے دے جدا غنا مقدس فرشتہ پا فرشتوں کے بلا نشتہ دے نڈولو فرشتو سردار دا اگا فرشتہ دا چی اللہ دا قرآن شریف او دا وحی دا نازلولو دا پارا مقرر کردی دا سا معمولی شخصیت ندے سا معمولی سوک ندی بلکہ دیر لوی دا اللہ مقرب فرشتہ دا او اللہ تا دیر نزدی دا فرشتو سردار نو چی پتاو لگی چی پخپلا ندی راغلے او دویم دا چی بلل شوی دی سا مطلب چی ملمتا خو تیاری شوی دی مونږ ته پته را چې میلمه به راځي خو چې آیا په خپل خواهش راځي که الله بللی دی د دواړو میلمنو منځ کې بیا فرق وي په خپله راځي نو هغه جدا او چې د په دعوت راځي او د چا په دعوت د حضور پاک دعوت د چا د طرف نه دی د الله پاک د طرف نه وی او بالکل بللی شوی دی نو دروازه کولاو شوه نو حضور پاک فرمایي چې دروازه کولاو شو نو په اسمان کې مې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو آدم علیہ السلام ما تا جبریل علیہ السلام پہ واچوا
ما وی السلام علیکم ورحمت الله. دا څوک دی؟ وی دا آدم دی، د ټول انسانیت نیکه. چې ما سلام واچو هغه جواب د سلام وکوي، نعم المجیء جاء، ډېر ښه میلمه راغلی. او بیا ما ته څه ووې؟ دعا یې راته وکړه، دعا یې راته وکړه. او بچی یې راته ووی، بچی مرحبا بالابن الصالح والولد الصالح، زما ډېر ښه بچی دی او ډېر ښکلی زوی مې دی، هغه ته دې هرکلی او په خیر علي وي. په بچي یاد کړه. خو لیکن چې ما وکتل آدم علیه السلام ته ښي طرف ته بلاک روحونه و، په شکلونه یو شکلونه د روحونو شکلونه او ګس طرف ته روحونه او د هغې شکلونه او ښي طرف ته یو دروازه هم وه او ګس طرف ته هم یو دروازه وه. نو چې ښي طرف ته به یې وکتل نو وبه خندل، خوشحاله به شو، او چې ګس طرف ته به یې وکتل نو وبه جړل، خفه به شو. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو دا خلک څوک دی او دا خاندي جاړي ولې؟ وی دا ښي طرف ته د هغې بچو روحونه دي چې دا به جنت ته ځي، او دا چې کومه دروازه ګوري دا د جنت دروازه ده، دا د علیین دروازه ده. نو دی چې دې بچو ته وګوري نو خوشحاله شي، دروازې ته وګوري خوشحاله شي چې زما دا بچي په دې دروازه که خیري جنت ته ځي. د بچو په خوشحالۍ نیکه خوشحالېږي. او دا ګس طرف ته ستا د هغه بچي دي چې دا به دوزخ ته ځي. او دا مخامخ دروازه چې دا کړکۍ ده بدبویه کړکۍ، د ښي طرف کړکۍ نه خوشبویي را روانه وه او د ګس طرف ته کړکۍ نه بدبویي را روانه وه. دا د دوزخ کړکۍ ده، دا بچي به دوزخ ته دي. نو چې دی د خپلو بچو ته وګوري نو دی خفه شي چې زما خو نوسي دي که نه، په نوسو خلک خفه کېږي، دا به په دې کړکۍ دوزخ ته دي. لږ سات کې ورته الله پاک دا منظر وښو د آدم علیه السلام، او اشاره یې ورکړه چې د آدم علیه السلام بعضې بچي به جنت ته ځي او بعضې به دوزخ ته ځي. دغه ځای نه لاړم دویم اسمان ته، همقسې سوال او جواب وشو، څوک یې؟ دروازه ووهله او دم په پوړی روان یم، په پوړی خیږم. مې جبریل یم، یوازې که څوک د سره دي؟ نه، ما سره معي محمد صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی که را بللی شوی دی؟ نه بللی شوی دی. دروازه کولو شوه، چې کولو شوه نو په دویم اسمان کې به د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو. د ترورې بچي، د ترورې بچي دا چې د عیسی علیه السلام مور د یحیی علیه السلام د ترور لور وه. یعنې څه مطلب شو؟ د عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام د ترور د لور زوی و، او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور د ترور زوی کېده، میندې خویندې وې. خو خلک د ترور نوسي ته هم د ترور زوی وایي. د ترورې بچي دواړه ناست، هغې سره ملاقات وشو. حضور پاک په سلام واچو، هغې جواب ورکړه او مرحبا بالاخ الصالح لفظ یې ورته ووی، والنبي الصالح. ډېر پاک او ډېر برګزیده او ډېر لوی بچی او ورور او پیغمبر ته زموږ سلام. هغې نه پس دریم اسمان ته وختلو، مغه سوال له جواب وشو. په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، هغه سره سلام کلام وشو، هم ورته وایي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ستړي مه شئ، په خیر راغلې. هغه پیغمبر چې هغه صالح دی، صالح معنا خشته ښکلی، صالح نیک ته م وایي، او صالح دې ته م وایي چې په چا تکلیف نی، په چا هر وخت خوشحالی. نم صالحا، قبر کې چې څوک کېږي او نیکي ورته وایي نم صالحا، یعنې ته د عذاب نه محفوظ یې، د تکلیف نه بچې. نو صلاح ډېرې معنی لري. خیر دلته څه معنا به وکړو چې ته ډېر پاکې برګزیده لوی شخصیت خوشحاله، الله ملاقات له روان وی چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل. رسول الله مبارک فرمایي د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای ورکړی، خشته او ډېر. دا څلورم اسمان ته همقه اسمان دروانجي سره خبرې اترې وشوې. په څلورم کې مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات، هغه هم دغسې خبرې اترې وشوې چې مرحبا او په خیرالې او هرکلې هغه وشو. او ما ته نبی صالح ووی او ورور یې راته ووی.
پنځم اسمان کې بیا چې او ختم نو د حضرت هارون علیہ السلام سره ملاقات شو. په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیہ السلام سره ملاقات شو او په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو. دا پیغمبران چې په حضور پاک ته نو دا په بیت المقدس کې، بلکې موسی علیہ السلام په لار په قبر کې م لیدلی دی چې قبر کې م ولید چې مونځ یې کاوه. نو بعض حضرات علما لیکي چې الله قادر دی یو وخت کې بنده یو ځای وي بل وخت کې بل ځای ته بوځي، هېڅ مشکله نه ده. یو وخت کې یو بنده یو ځای کې وي هم هغه بنده خدای پاک بل ځای ته بوځي. او یا دا د دوی روحونه چې الله وله شکلونه ورکړل، او یا بعض علما وایي صور مثالي ورته وایي. د دې ټولو پیغمبرانو څه کې زموږ ستاسو ټولې نقشې الله سره پرتې دي، نو د هغه متشکل صور مثالي او شکلي. خو زمارونو د خدای ډېر لوی قدرت او طاقت دی. موږ ته چې څنګه دی میږي ته ګورو که نه، او میږې دی اتي ته ګوري نو دی به حیرانه چې دا لا څه شی دی، او میږې چې دی اوښ ته ګوري دی به حیرانه چې دا لا څه شی دی، او میږې چې د اسمان ته ګوري دی به حیران شي چې دا لا څه شی دی. او میږي کله جز ولیده، میږي ته یو سړی وایي چې یاره یو دنیا شته او امریکا ده پکې او لندن دی پکې او جز دی او سعودي دی او دریابونه دي سمندر دریابه. میږې به دا وخاندي او ټوپونه به ووایي چې دروغ وایي خوار شي. زه خو چې پیدا شوی ما په دا جومات کې ګرځم ړه مې شین شو کله یو طرف ته ځم نه مې سمندر دریاب ولید نه مې تی ولیده نه مې اوښ ولید. دا ته لیونی او که ته روغې د میږي او خپله دنیا ده، بس هغه ته حقه دنیا ښکاري، د هغې نه بار د هغه دماغ کار نه کوي. دقه رنګې زمونږ چې کم شي وینو زمونږ ورته سترګې رسي او حواس ورته رسیږي، مونږ حقه څیزونو ته ذهن رسیږي، د هغې نه بار زمونږ مثال د میږو نه چې د هغې نه هم لاندې دی. دغه اونې ته د دنیا نظام هلته رسیږي، بره نشي تللی، او د بره نظام هغې پورې راځي لاندې نشي راتلی. چې الله پاکې د رسول الله مبارک غوندې شخصیت دپاره د ناستې یو شی جوړوي نو څونه ښایسته وي. موږ سره خو ریښم نشته او نه جوړولی شو. الله خو یو کون وي هر څه کې، موږ سره سره کم دی، الله سره خو سره هر څه ورسره شته. نو یو ډېر قیمتي تخت و هغې ته ختم، یعنی یو قالین و په قالین باندې کېناست، ډېر اعلی قالین بره روان شو. د اووم اسمان نه بره لاړه، هلته مې څه ولیدل؟ هلته مې د صدر دفتر چې ورته ویلې کېږي، صدر دفتر. دا وختي چې ما ووی چې د ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه دې ته بیت المعمور وایي، هغې ته څه وایي؟ بیت المعمور. چې ابراهیم علیه السلام ډډه والې و هغې ته بیت المعمور وایي، بیت المعمور. اوس لوحې محفوظ ته وخته وی هلته مې څه ولیدل؟ هلته د قلمانو کشار مې اورېده. دا زمونږ دا تقدیر او دا هر څه او د خدای علم چې الله فرشتو ته ورمخکې کې هغه دا لیکلي کېږي په هغې کې صدر دفتر مرکزي محافظ خانه، دقه رنګې غټه محافظ خانه چې دا ټول ریکارډ پکې پروت دی او فرشتې لګیا دي په هغې کې لیکل کوي، او قرآن او زبور او انجیل او تورات هر څه پکې پراته دي، او زمونږ رزق او زمونږ هر څه پکې لیکلی کېږي، لګیا دي. وی هغې ته ختم، یو مستوا یو کولا و ځای و هغې ته ختم، کلمون کشار مې اورېده لوحې محفوظ. سدرة المنتهى عنده جنة المأوى، جنة المأوى ته لاړم امې ولیدل، او د قلمونو کشار مې واورېدل، او د هغې نه پس مې څه وکړل چېرته لاړم د رب العالمین سره ملاقات مې وکړ، الله سره ملاقات شو.